احمد ابن حنبل رحمه الله لور عالم و عالمه، لہذا خپل لوریان عالمانی کوي، خپل لوریان لا د دین علم ولا ور کوي. البته دا محتمم سب ناسته دا چرته کار نشي ودومره دا ځکه معلمات دوی ځان سره واستي دي د دې زنانو علم دا علما مشران ناستي داسې مجتهدات نه جوړیږي چې د دینه بده لوی عالمان به جوړ شي. خیر دې کړه دینه غټ عالم جوړ نشي، خو چې عالم سو کی چې دا خپل ژوند جوړ کی، حیا یاد کی، پرده یاد کی، دارنګ دا د غسل د نکاح د طلاق او د رضاعت مسلې یاد کی، او دا غي سره د خاون حقوق یاد کی، د بچو تربیت یاد کی. بس دغه علم یې پوره دی. بس دومره علم کم از کم په هر زنانه باندې فرض دی. خپل بچانو دا علم وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کی بچ کمه ماشومان زنانه بوي دغه علم باغی باندې او په دې وجبانه په دې اسلام باندې دا بعض خلک درازونه مونږ کوي، بلکې په دې 13 زمانه کې خدا سي لوی فتنه راوچته شوی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي حضرت عائشه رضی الله عنها د هغه سره د 9 کالو په عمر کې واده کړی دی. دا یو اختلافي مسله ده، په دې کې زه تحقیق نکوم او دا د دې مجلس هم نه دی. دو اراد امت دی، یو قول دا دی چې د حضرت عائشه عمر 13 کال دی، یو قول دا دی چې د حضرت عائشه رضی الله عنها عمر 9 کال دی. د 9 کالو حدیث په بخاری شریف کې راغلی دی. په خپل باندې فرمایي چې زما د نبی علیہ السلام سره کوجدن وشول، زما 6 کال عمر او چې کله زما رخصتی وشول زما 9 کال عمر، انا ابن 9 سنین، زما 9 کال عمر. او که څوک د تحقیق په بنیاد باندې وایي چې 13 کال عمر یو ګمراهي خبره پکې نشته، د علم په بنیاد د دلیل په بنیاد باندې څوک دا خبره کوي. خدا خبره د بعض اهل علم داسې بڑا چڑھا کر پیش کړلا او د خلکو ذهن ته قسمه قسم شکوک شبهات واچول چې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره د 9 کالو جنې سره واده وکړو. دا اوس مناسب ده چې په خپل 50 کال عمر دی او د معصومي جنې سره واده وکړو؟ دا ډېره غلطه خبره ده. نو موږ دا خبره کوو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم ډېر ودونه کړي دي نو د خپل شهوت د پاره نه دی کړي. نبی علیہ السلام د خپل شوق نه ودونه نه دی کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي خالصه لك من دون المؤمنین، دا ودونه صرف الله ستاسو لپاره جایز کړی دي، بل مسلمان د څه نشي کولای چې د سلور نه زیات ودونه وکړي. اصل وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه چې د مجلس کې نن زنانه ناست دي، نیم امت دا د کور نه بهر دی منګ سړیو او نیم امت په دې کورونو کې دن نه دي. د دې زنانو داسې مسلې دي چې هغه موږ په لوډ سپیکر نشو بیانولی. د دې زنانو داسې پټي پټي مسلې دي چې هغه په جماعت کې د الکانو مخکې نه بیانېږي. دې لپاره څه پکار دي؟ د دې لپاره پکار ده چې جنکو ته سړی علم زده کړي. نبی علیہ السلام له داسې کشره جنۍ او شاګرد ذهین شاګرد پکار وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علوم منتقل کی او دا شاګرد راولګي او به د امت ته د علوم ورسي. الله ور د حضرت عائشه رضی الله عنها انتخاب وکړو او دا حدیث د ترمذی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي حضرت عائشه ته چواده وکوسا و استاد تصویر دوزل د رخمو په کپړه کې جبرئیل مال راوړی دی. ما ته خودلې وي دا مسله شریعت کې جایز ده چې څوک د چا سره نکاح کوي مخکې لیدلې یو نظر لیدلې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ستا زما سره واده نو شوه نو ستا تصویر حضرت جبرئیل مال دوزل الله وړی دی. وی چې ما کله کولاو کو دا ستا تصویرو ویل دوه ځل می ویلو چې الله تعالی کدا جنې زما خزکه الله زما د واده سره وکا. نو دا واده د الله په خوخه باندې شوه. په دې واده باندې حضرت عائشه ته چرته اعتراض نه په حضرت ابوبکر ته اعتراض نه په د ابوبکر صدیق خزه ته اعتراض نه په د هغه زامنو ته اعتراض مونږ ته په اعتراض ډیر زیات دی. په دې وجبان عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې بیبیانو سره ودونه وکړل. دا په دې وجبان چې دین عام شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګڼ ودونه کړی دا غي اصل غرض هم دا چې دین عام شي. د دین د عام کېدو ډیر زیات مهنت پکار دی. دې اخر کې زه یو خبره کوم او دا مخکې زمان وړاندې مولانا صاحب هم دې خبرو ته اشاره وکړه او دا چون کې ماته خپل ذمہواری ښکاره کیږي چې دا خبرې مونږ بیان کوو. هغه دا ده چې دا کم حالات دي حالاتو نو ډیر بل طرف ته روان دي او هغه یو دا موبایل دی. موبایل چې د موبایل استعمال دی، د سوشل میډیا د انټرنیټ استعمال. نن سبای مفتی صاحب یوازې جنکۍ یاد کړلې، جنکۍ نو الکان هم تبا کړلو، جنکۍ هم تبا کړلې. الکانو خپل منځونه پرې خودل وردا، خپل کتابونه خپل سټډي پرې خودلا، جنکو خپل روزګار پرې خودو، جنکو په کور کې خدمتونه پرې خودل، شپه ورځ په موبایل کې اخته دي. نو که تاسو خبرې په دې سوشل میډیا باندې د 3 ورځو خبرونه څه چلیږي چې په خبر دیر کې یا لک دې
او د هندوستان نه پسې وجنې راوتښتېدله. والله العظیم الله په سر باندې گواه دی کنه چې دا خبر د ایمان په وجه باندې کوم، ایمانی طور دا خبره کوم. دا لکان دومره خوشاله دي، دیره لکان چې کوم خوشاله دي چې ګوره زمونږ په دیر زم د دیر یما چورو په دیروجي پسې د هندوستان جنې راوتښتېدله، موږ ته بدل واغستو. لږ سوچ پکار دی چې دا جنې څوک ده؟ د خپل خاوند پرېښودول ده، د خپل دوه بچي پرېښودل، دا د کور نه په دروغ باندې راووتله او خپل خاوند ته وی چې زه چېرته ځم بېرته راځم، او چېرته جاب کوي د هغې نه چوټي په دروغ باندې اغستې ده او د خپل اشنا سره راله دیر ته راورسېدله. زمونږ په شریعت کې دا قسم نکاحونه چېرته هم نه دي جایز. خپل خاوند به پرېږدې، خپل بچي به پرېږدې. دا کم کلچر دی، دا کم ثقافت دی، دا د نوي نسل ته کم پیغام کم میسج ورکوي. خویندو ته مې مورونو ته مې په دې شي لعنت ولګوي، لعنت. دا چېرته هم زمونږ په خیر کې نه دي، دا چېرته هم بدل نه دی. او دا علما ناست دي، دا مسله خو معلومه ده چې کله یو غیر مسلم جنۍ ایمان راوړي او خاوند هم غیر مسلم دی، د ټول نه مخکې خبره دا ده چې دا به اول د خپل خاوند ته ووایي چې صاحبه زما د اسلام راوړو اراده ده، ته ایمان راوړې که نه راوړې. دا به د خپل خاوند سره مشوره وکړي، دا علماو لیکلي دي. نو که خاوند اوس ایمان راوړو خو په دغه نکاح باندې ټینګ دي، دا نکاح نه ده ماته شوې، بس خیر دی. که دا نکاح په کفر کې هم تړلی شوه، دواړه په نکاح باندې بحال دي. خو که چېرته خاوند ایمان را نه وړو نو ښځه به ترې بیا جدا شي، بیا به دا د 3 میاشتو پر د چا سره واده نه کوي. په دې احادیثو کې د فقه کتابونو کې د استبرا ویل کېږي، خپل رحم به پاک کړي. حدیث کې راځي کی لا یسقي ماء زرع غیره، چې 3 میاشتو پورې به دا ښځه بل واده نه کوي، د دې لپاره چې 3 میاشتې بیماري راشي او په دې خېټه کې که ماشوم دی هغه به پیدا شي، او که ماشوم نشته نو خېټه به صفا شي، د هغې نه پس به واده کوي. خلکو یې نکاح یې وکړله که نه؟ ما په تېره جمعه په دې باندې خبره کړې وه، په دې سوشل میډیا باندې راغلې وه. نو ما ته ملګرو ویل چې بعضې لکان ډېر نازیبا خبرې کوي چې دا مولیان خو دا خو د څه نه خبر نه دي، او دا فنډامنټلست دي او بنیاد پرست دي او قدامت پسند دي، د ترقۍ خلاف دي، او د چا نکاح ته نه برداشت کېږي، د چا ترقي ته نه برداشت کېږي. نو سادهګانو لږ ځان په دې خبره باندې پوه کوي، نکاح شوې نه ده سره. او زه حیران دی قاضي ته یم چې هلته و چېرته یو کوټ له ورغلي عدالت ته او جج ولې نکاح تړلې ده، نو دا جج دا تعلیم دی اوس، دا په دې نه پوهېدو چې دا به څنګه نکاح کېږي. کله چې دې خبر له موږ زور ورکو نو بلز خبر شوم بیا په ثمرباغ نومې علاقه ده زمونږ په دې تیمرګره کې چې د باجوړ یو هلک د چین لوي جنۍ سره تعلق جوړ کړی و، او هغه هلک پسې دا جنۍ د چین نه رالاله، نو کور ته یې نه شو بوتلی، نو ثمرباغ ته یې راوستله او د خپل ماما په کور کې پاتې کړله. دغه خبره لا نه وه سړه شوې چې 400 کې هلک دی او هغه پسې د امریکې نه جنې راوتښتېدله. زمونږ د اسلام ودونه داسې نه دي. په اسلام کې ښځه په چا پسې نه ځي، په اسلام کې داسې نه وي، بلکې په هغې کې د ولي یو بهترین انتخاب دی. د دې جنۍ د مور پلار نه به تپوس وکړي، لا نکاح الا بولي، د ولي نه بغیر نکاحونه نه کېږي، مور پلار به په دې باندې راځي، د هغې پسې به ته تپوس ولاړ شي، په عزت کې په محبت احترام کې به دا جنۍ دا ستا زوی له به ورکړي. دا د اسلام طریقه وه. په دې وجه باندې دا خبره زه کومه چې کالجونو کې په یونیورسټو کې او دارنګې په دې سوشل میډیا باندې چې کوم زمونږ نوی نسل تباه برباد شو، د نکاح چل وله نه ورځي، د طلاقو چل وله نه ورځي، د رضاعت مسلې ورته نه دي معلوم. په دې وجه باندې دا مجلس خبرې زما نږدې شولې، تاسو به تنګ شوي یئ، خو دومره خبره ده چې دا مجلسونه بې حد ضروري دي چې دې زنانو ته موږ دا مسلې موږ یادې کړو. خیر دی که د هغې نه مجتهدات جوړې نه شي، خیر دی که غټې عالمات د هغې نه جوړې نه شي. او په آخر کې به زه د خپلو خویندو ته کومې چې عامې ښځې راغلي دي زما د خوازاخېلې میندې خویندې، یو حدیث به ورته وویم. احساس کمترۍ شکار کېږو به، نو د ښځو کم کارونه دي؟ نو نبي علیه صلات وسلام فرمایي د ښځو شریعت کې 4 ذمهدارۍ دي، 4 کاره دي، ډېر نه دي. نمبر 1 المرأة اذا صلت خمسها، چې ښځه کله 5 منځونه په ټیم باندې کوي، 5 منځونه. وصوامت شهرها، او د رمضان میاشت کله راشي نو د رمضان دا ټول میاشت روزي ونیسي. 3 نمبر دی واحسنت فرجها، د خپل بدن حفاظت وکي، د خپل عورت حفاظت وکي، د نکاح نه مخکې د چا سره خبرې اترې نه کوي، دا 3 کار شو. او 4 نمبر دی چې واطاعت بعلها، د خپل خاون اطاعت کوي، بس د خپل خاون اطاعت. دا 4 کارونه دي. ام سلمہ مور فرمایي، بیهقي کې امام بیهقي د حدیث راوړی دی چې رسول الله مبارک فرمایل چې کله ښځه دا 4 کارونه شروع کړي، ډېر نه، 5 وخته مونځ، د رمضان روژې، د خپل بدن حفاظت
او څلورم نمبر د خپل خاون اطاعت. نبی علیہ السلام فرمایي فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت. د جنت اته دروازې دي چې په کومه باندې خوښي پاغي دی ورنه نوځي. د جنت په اته دروازو باندې به څوک نه نوځي. نو په حدیث د بخاری کې راغلی دی باب للجنه ثمانیه ابواب. امام بخاری باب قائم کړی دی جنت اته دروازې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ صحابه ته ویل چې د جنت اته دروازې دي او داسې خلک به وي چې هر دروازه به آواز کوي چې یا فل تعال یا فل ای پلانی راځه. هغه دروازه به آواز کوي، هغه دروازه به آواز کوي، هغه دروازه به آواز کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ابو بکر صدیق هم ناشته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله داسې خوش قسمت سړی به وي چې هغه ته به د جنت د اته دروازو نه آواز وشي. رسول الله ته فرمایي او داسې خلک شته وارجو ان تكون منهم. زما امید ده ته به پدې کې پاته دروازو باندې به داخليږي. خدا د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علي رضی الله تعالی عنهم دا وی صفت ده چې د جنت د اته دروازو نه باغ داخليږي. خو زنانو ته وی چې تاسو کدا سلور کارونه شروع کړل تاسو پاته دروازو باندې نه وته شي. په دې وجوانی عزتمند خپل خويندو میندو ته د خپل منځونو حفاظت. او یو خبر پکې زبر اضافه کوم غدا ده چې زنانه منځونه لګ نا وخت کوي. منځونه لګ نا وخت کوي. د مازیګر منځم نا وخت کوي. عام طور باندې د منځونو د څه پروا د ټیم د منځ پروا نه کوي. بچی منو مولوخي دراتا او جامي دراتا وړ دراتا. د منځ په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پاول وخت کې منځ کول چې کله دا ټیم داخل شي اوس پورن د منځ تنظیم کوي چې زنانه په کور کې اسیم په دې جمع نشته ده په کور کې منځونه کوي. نو چې دا منځونه په ټیم ټیم باندې شروعږي. ما ټیم هم ډیر واغستو خبرې مو وکړلې د موقع مناسبت باندې. زه اخر کې بیام د معلمات ہوتا او دارنګ د شارمن باچا صاحب دا دعا وته هم کو خراج تحسین ته پیش کو چا غیرال دلتا او د دې علاقې زنانو ته دینو خودو پدې کې ورته د غسل او د اودس او د عقیده مسلې ما ته ویلو چې د عقاید او مسلې د عبادت او مسائل دا ورته خودل شو. حقیقت د لوی کار تاسو الله دې قبول منظور کړي او چې قبول نشي نو بیا هیڅ کار نه دی. خو د قبول او د قبولیت په نیت باندې چې دا کار وشي چې د دې زنانو د پاره تاسو د تنظیم وکړو. او حقیقت دا دی چې کله زنانه علم وکړي او زنانه تعلیم حاصل کړي نو دا ډېر بنیادی شی دی چې یو خبر پکې ماته رايات شوله د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا واقع بیانومه. حضرت فاطمه زمونږ د جنت د ښځو سردار زمونږ مور ده او په ټولو ښځو کې غوره ښځه ده د جنت په زنانو کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د تر زوی له ور کړو حضرت علی صاحب له ور کړو په نکاح باندې او د ساده واده شوی چې کله واده نو د حضرت علی صاحب کمره د نبی علیہ السلام د کور سره بالکل نږدې و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه را پاسول بچیاله واده دي لاس یې ولونیو او دی بل کمرې ته راواړه ولا او حضرت علی له پلاس کې لاس ور کول علی دا می تعالی امانت درکو. یو خبر ولیات ساته دا خبر واوري په غور باندې خويندو ویل د دنیا او د آخرت خیر مې د پلاس کې درکو. د دنیا او د آخرت خیر مې د پلاس کې درکو. خويندو د ځان جوړ گئی. حضرت علی سے ویل چې ماته د خپل سر د خبره خو یاد و چې د دنیا او د آخرت خیر مې درکو. او د هر پلار خپل لور ته خو زما لور نه بل قیمتي لور نشته. ول ماته ال اندازه ولګیدل ال اندازه ولګیدل چې کله زه یو شپه د زما د خزر ډیره زیاته بیماره ده. حضرت فاطمه بیماره ده ټول شپه تب تیر کړله. ویل د ساره پوری بیماره ونه ما ویلو چې ساری زه د منځنه راشم نن به دا پخله بزو وکم دا ناشته بزه تیار کما. او فاطمه ته ویم چې ته ودشه وځه چې کړه د جمعه دراله چې ما قتل زما خزه په کچن کې ناشته دا ډوړې موړې پخې بچو له ترکاری مرګاری پخې او چې ولا پخې. ویل ما ورته چې فاطمه د سی وکړه ته بیماره یې لاړه شو دشه او زبد سی وکم چې دا پخله بزو وکم. جی زبر په خپل په خپل باندې وکما. وای ما ته حضرت فاطمه یو خبر وکړه خويندو دا واوري چې ما ورته ویل چې ته بیمار یې ټول شپه دې رون کړل او د شپه خپل بزو کوم. ویل ما ته ویل چې علي دې سوکا خیر دې که زه بیمار یم. ما ته چې د الله په عبادت کې څومره خون ملاويږي کنه دومره خون ما دستا په خدمت کې ملاويږي. د سې زمونږ بیبيانې کوي خاون له د سیمینه ور کوي نه ور کوي د سیمینه او بیا په دې ځواني کې خډيره مینه ور کوي. خو چې کله سړی بوډا شي نو بیا دا کله زما مین دی بدی کې ناشتي زړه په احترام دا خبرو کوم ډېر په احترام موږ خپل والدین معلوم دي موږ د خپل مشران وینو. نو ګوره دا خدمتونه بیا د زنانه اکثر خپل بچو ته خپل نوسو ته بریږي مپرېږ دي خپل بچو ته را خدمتونه. د ستا د خاون خدمت ستا ذمہ داری ده ستا د بچی ذمہ داری نه ده. کله دې باباجی او د ابي خدمت نوسه کوي خو ټیک ده
دا به هغه ته ځان له اجر میلاویږي، خو ذمه داري ستا ده د خپلو خاوندانو قدر په خپله باندې کوئ. او کله کله په دې اخر عمر کې دا غریبانان خپل کور دی بچو ته پرېږدي او په بیټک کې اوسېږي، دا لوریانې خبره نه مني، دا نوسۍ خبرې نه مني. دا داسې وخت دی چې په دې ټیم کې د خپلو مشرانو دعاګانې والی موږ مشران د ځان نه خفه کړو. فاطمه الزهرا رضی الله عنها هغه داسې وایي خپل خاوند ته، وایي ستا په خدمت کې چې ما ته کوم خوند میلاویږي دومره خوند ما ته د الله په عبادت کې میلاویږي. داسې خپل کورونه جوړ کړئ، خاوندانو سره مینه وکړئ. بدقسمتي دا ده د مدینې زنانه داسې وي چې کله به مازدیګر شو نو مازدیګر به غسل کوو، سترګې به تورولې، شونډې به سرې کولې، پاکې جامې به یې اغوستلې، ځان به په هغه ټیم باندې برابر و چې ماښام زما خاوند کور ته روان دی. نن زمونږ لوریانې زمونږ خویندې چې سار کله سکول ته کالج ته رواني ودونو له ځي نو ځان برابروي، خو چې ماښام کور ته راشي نو بیا به داسې ګرځي ته به وینځه په دې کور کې ګرځي د خاوندو سره بیا ورانوي، د خاوندانو سره بیا صحیح د دې سره مینه کمیږي. بدقسمتي دا راشي چې بیا هغه د خپل ضرورت بهر پوره کوي. نو په دې وجه باندې زنانو ته وایم چې خپل خاوندانو قدر وکړئ، د خپل مور او پلار قدر وکړئ.